الرحمن الرحیم درود شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واللسوا یولسم نمبر حدیث مبارک دے 1711 نمبر وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے اللہ پاک دی ترازی شی اللہ پاک دی دخپل زان نرازی کی اللہ پاک دی زماستاو دا طول امت دا طرف نہ بہترین بدلی ورکی انہو سمع رجلا یقول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یو سڑے ووریدو چه هغه قسم خوڑو او قسم کی دا سوی اللہ والکعبتی چه پا کعبہ میں دی قسمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یو سڑے ووریدو هغه قسم خوڑو وی لا والکعبتی پا کعبہ میں دی قسمی قال ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ورطو فرمائے لا تحلف بغیر اللہ دا اللہ نا غیر وبل سے قسم مخرا فغیر اللہ قسم مکوا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما پخبل غگنو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چی فرمائی لی من حلف بغیر اللہ چاچی دا اللہ نا غیر پبل سیس قسم کو فقد کفرا دا کفر کو او اشرکا یا شرک کوئی غیر اللہ قسم تے کفر او شرک ویلو رواہ الترمذی رحمہ اللہ وقال حدیث حسن دا حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ دا حدیث کتاب دے سنن ترمذی ابواب الایمان والنذور باب ما جاء فی کراہیت الحلف بغیر اللہ پدغ باب کی ذکر کرے دے امام احمد رحمہ اللہ مسند احمد شریف کی پدویم جلد کی 6079 نمبر باندې دا حدیث مبارک ذکر کرے دے امام حاکم پا مستدرک حاکم کی جلد 4 7813 نمبر حدیث باندې ذکر کرے دے امام ابن حبان پا 4358 باندې مصنف عبد الرزاق کی پا 5926 باندې دا شان امام بحقی پا لسم جلد 29 نمبر صفحہ باندې دا ذکر کرے دے دا گنشمیر حضرات محدثینو دا حدیثونو پا کتابونو کی روڑے دے ذکر کرے دے چاہ دا غیر اللہ قسم کو نبی علیہ السلام فرمائل دا کفر کو شرکیو کو وفسر بعض العلماء قوله کفر او اشرک علی التغلیظ بیازین عالمانو دا حدیث وضاحت دا سکڑے دی چاہ دا نبی علیہ السلام فرمائل چاہ دا کفر کو شرکیو کو دا دین مراد دا سخت الفاظو کی تنبیح دا تنبیح سخت الفاظو کی تنبیح دا یعنی مطلب دا دے چاہ کافر کی گی او مشرک کی گی نا لکا سنگا کما رویہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لکا پیغمبر علیہ السلام یو بل حدیث کی فرمائلی دی ریا بارکی الریاء شرکن ریاکاری شرک دے آغم بطور سخت الفاظ تنبیح بطور باندے ویلے شوی دی شرح دا حدیث بیادا سے دا چچا دا اللہ نغیر پا بلشی قسم کو نو دا غیر دو صورت دی خواہ گورا یو صورت کی باو ساقا دا عبادت مانا چچا تا یادی کنا دا عبادت مفہوم و مانا منگ ویلی دا تاسو یادا کری دا استاز تم بار بار ویلی دا ہم تیرا کری دا دا عبادت سمانا دا عبادت سمفہوم دے عبادت ستوئی آفرین اللہ پاک دا زڑنا انتہائی لوی منل دا ٹکے پاکشتا کنا اللہ پاک دا زڑنا مطلب دا دے چی انتہائی دلوی دا اللہ نسوا بل سوکو منلو دا دا غی عبادت شو بیا دا بیا دا حق عبادت شو عبادت ہو چی دا غیر اللہ وشی دا سے دے شرک دے نو صرف دا عبادت دا منزو دست نوے چی منگو تا سنیتو تڑو او دا بوت مخیطا ولاڈیو او بوت تا سجدو لگو دا شرک دے گینی دا کفر دے نا دا قسم کولو پا وقت کی دا اللہ نا غیر پا غیر اللہ باندی پا دین یت سر قسم کولو چی دا شید زد اللہ نملوی گنم نو بیا دا دا پا کافر کی دو کی و مشرک کی دو کی خوزارا برابر شکم نیست او زمون خلق خدا سے نکی دا اللہ نلوی خویو شیم نمی پا دی وجہ دے چی پا غیر اللہ قسمو کی کافر کی گی نا خلوی گناہو کا ذکر چی اللہ پاک نبی علیہ السلام دا کمی خبری نا منع کری دا غیو کا لہذا مطلب دا حدیث دا دے چی دا غیر اللہ قسم بنکو
وی که په دې نیت سره په دې اعتقاد سره قسم وخوړو چې او دا زه د الله نه غیر په کوم شي قسم کوم نو دا زه د الله نه لوی ګڼم، انتهایی لوی ګڼم، نو بیا د هغه مشرک کېدو کې او کافر کېدو کې شک نشته دی. او دویم صورت دغه دی چې کوم اوس عام رواج د زمانه جاهلیت او افسوس دا دی چې دغه رسم او رواج ممکن راننوتی دا څه دی هغه دا دی چې چا سره د انتهایی محبت او د تعلق اظهار کوي او چا سره انتهایی محبت او تعلق وي نو د هغه د سر قسم خوري وي د بچو د سر مې د قسم ستا د بچو په سر مې د قسم یا خپل بچی یاد کړي په خپلو بچو نو تاسو د عبادت مفهوم خو شکر دی زده کړی دی. دویم ټکی پکې څه دی الله پاک سره د زړه نه انتهایی محبت، نو انتهایی محبت به هم صرف الله پاک سره نو چې چا سره محبتي تعلق وي نو هغه سره د انتهایی محبت اظهار کوي. انتهایی محبت خو الله پاک سره نو چې چا سره محبت او تعلق وي بیا د هغې د سر قسم خوري. دا به د جاهلیت په دور کې جاهلانو داسې کول چې قرآن او حدیث نه رڼا ورسره نه وه د دین پوهه نه وه نو ځنګلیانو به چې څه به وکړو. افسوس دا دی چې پشته قرآن پشته حدیث پشته رڼا پشته جماعت پشته عالم پشته مفتی پشته مدرسه کې مونږ او تاسو دا اسانتي کوو لګیا تاسو به ډېرو نه اورېدلي کتلي به د بچو په سر مې قسم کله وایي ستا په سر مې د قسم نو دا خبره د ګناه نه خالي نه ده او دا بطور تنبیه او سخت رټنې په طور باندې نبی علیه صلات وسلام ته دې ته د کفر او د شرک نسبت وکړو چې دا دومره سخته ګناه ده لکه کفر او شرک. مطلب دا دی چې امتیان په غیر الله د قسم کولو نه منع شي اگر چې په دې کافر کېږي او مشرک کېږي نه خو سخت تنبیه وکړه لکه څنګه چې کفر او شرک نه ځان ساتئ یو ګناهګار نه ګناهګار بندم چې دی هغه د کفر او د شرک نه ډېر سخت پرهیز کوي او ځان ترې نه ساتي نو دغه شانتې به وي د غیر الله د قسم نه هم ځان ساتي. هغه د کعبې قسم وي او که په دې جومات مې د قسم وي او که په پیغمبر مې قسم وي په پیغمبر چې په دې جومات چې په کعبه مې د قسم وي ستا په سر مې د قسم وي د بچو په سر مې د قسم وي دا ټول ناروا دي. د شرک عمره ګناه او د کفر عمره ګناه ورته نبی علیه السلام وفرمایي. الله پاک دې مونږ او تاسو هم بچ کړي او که په خبره پوه شوي یئ نو دا خبره مخکې بیا دا شانتې انداز سره ورسوئ انشاءالله. د جنازې مونځ هم ویلو د جنازې مونځ کې د ماشوم هلک او د څلورم تکبیر نه مخکې چې کومه دعا ده ما ته خیر دی بیا لږ ځان له تېر هم کوي خفه رانه نه شئ خو د امام او د مقتدي خو تعلق وي وټ کټ پکې شته ګورې دا منئ د مونځ سبق کې دعای قنوت کې التحیات کې او د جنازې مونځونو کې وټ کټ شته دی خفه کېږئ مو زمونږ د کور خبره ده مبارکه میاشت هم را روانه ده ښه ولې ورکړي یو ټکي اړوئ خو لورتیا وکئ او زیری درته وروم چې څوک محنت کوي او ورکې خطا کېږي د مانځه سبق کې د قرآن سبق کې انخلي خطا کېږي زور زیر خطا کوي تاسو په الله باور وکئ د ده دا خطا محنت دا هم بې ځایه نه دی حدیث کې راغلي دته الله پاک 2 اجره ورکوي اجر خو د الله لاس کې دی الله ته خو پته چې زما دا بنده کوشش کوي خو دله لاسم چل نه ورځي نو اجر د الله لاس کې دی د بل چا لاس کې نه دی 2 اجره ولا پې ورکوي یو د دې انخلیدو چې دی خو انخلي او یو د دې چې دی همت کوي نو رستو کېږو به نه په شا کېږو به نه چې دا خو زه شرمېږم په دومره لویه تنه چې ماله د جنازې مونځ نه راځي نو ښه ولې ټول عمر به زه دا خطا جنازې کوم دا د مور جنازه به مې څنګه کړي د پلار به مې څنګه کړي د بچي جنازه به مې څنګه کړي د ګاونډي د مسلمان رور د مسلمان خور دا جنازې ما څنګه کړي دي کوم نیت سره کړي دي تاسو په الله باور وکړئ که یوه جنازه نه ده یوه څومره مونږ کړي دي رانه به هېره وي په سوونو به هم کړي بعضې به په زرګونو کړي او که یوه جنازه زمونږ او ستاسو قبوله شوه د مړي هم بیړه پار ده او زما هم بیړه پار ده او چې څومره جنازې له راغلي دي د هغې هم بیړه پار د جمع د مونځ دا برکت دی چې د یو کس ورکې صحیح اخلاص سره راتګي ریا ښودنه ني او صحیح د مسلې په رڼا کې ښکلې د جنازې مونځ وکړي که نه چې د یو قبول شوه الله بیا داسې کوي چې دا کم راغلي دی او د چا خطا مونځ د هغې هم ورسره قبول او چا کم مړی پروت د هغه هم الله پاک دې وجې نه کوشش دا کوي چې په جنازو کې عالمان ډېر ودونو کې ورته خیر دی مه وایي چې هلته بیا ټیپ نه شي بندولی د سره ورته مه وایي خو د جنازو ورته سوال جواب د علاقې ټول عالمانو ته کوئ چې صاحب تاسو به زموږ جنازو له راځئ چې دا ته پته لګي چې دا فلانې صاحب د جنازه زده کړې ده هغه ته م اطلاع کوه جنازه درنه شي او داسې کسان جنازه وکړي چې چا یې زده کړي نو تاسو خو ماشاءالله بس دا دې دغه ته ورسېدئ د ماشوم دعا ته او زده کړې م ده خو دا ته ګزارش کوم خیر دی داسې ځان له ټیم کې ما ته تېروئ بل قاري صاحب ته تېروئ چېرته بل عالم ته خو چې صحیح شي مستند شي چې سند ورته حاصل شي هر شی هم اعلی خوښ دی که نه دا شانتې دا منځونه دا سبقونه هم اعلی نه اعلی کوي اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا درې ټکي دي ټول ټال کنه اللهم اجعله لنا فرطا یو ټکی شو واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا نن د اخرنی ټکی معنا وایو واجعله لنا شافعا ومشفعا او اے الله دا ماشوم دا مړی
مونږ دپاره سفارشي وګرځوه. شافعان سفارشي. مسلمان چې دی به ډېر کم کوز کس دوزخ ته لاړ شي. ګورې ښه مسلمان له الله جنت تیار کړی. ما قرآن مجید سټډي کړی دی، مطالعه کړی مې. اعدت للمتقین، جنت مسلمانانو له تیار دی. او دوزخ باره کې مې سټډي کړی دی، هغې کې لیکلي دي اعدت للکافرین، وی دوزخ کافرو له تیار دی. الله دې کفر نه بچ کړي. جنت نه دی، جنت ډېر آسان دی. یو سړی دی ځنه ګنهګار تللی دی که نه، خو چې د پیغمبر نظر پرې پرېوته چې دی داسې غریب په تکلیف دی، پریشانه دی، نبي علیه السلام به ورته دلې راشه. نو صحابه وویل چې د الله رسوله چې ته ورته غږ کړې که نه چې دلې راشه، نو دې کې خو به د ډېرو امتونو خلک یي که نه، دومره ګڼه به وي، په دې کې به ته د خپل امتي څنګه پېژنې. وایي چې ده اودس کولو که نه، د اودس ځایونه نه دي، لاسونه او خپې او مخ دا به پړقېږي، دې باندې به نور وي، نو زه بیا پېژنم چې دا مې امتي دی. د بل امت د اودس ځایونه به نه پړقېږي سوا زما د امت. اودسونه ښایسته کوئ. نو وایي زه به ورته یم چې راشه دلې، مه پریشانه کېږه، الله پاک ته به یم دا مې امتي دی، د سره حساب مه کوه، دی بې حسابه جنت ته بوځه. الله پاک وایي چې تا وویل ستا خوله خو مخ خو نه غورځوم. الله زمونږ د پیغمبر ډېر لحاظ کوي. الله دې مونږ هم لحاظ کولو والا جوړ کړي. مونږ دې الله د نبي د وارثانو، د سپین ږیرو، د مشرانو، د زنانو، د تورسرو لحاظ کولو والا جوړ کړي، د مور پلار. نو الله پاک د نبي علیه السلام مخ کوي، وایي ښځه امتي ته وایي ځه وایي جنت. د ځینو کسانو سفارش به ملایکې کوي، د ځینو به نیکان خلک کوي، د ځینو به عالمان کوي، د ځینو به شهیدان کوي، د ځینو به حاجیان کوي، د ځینو سفارش به قاریان صاحبان کوي. مړه ډېر کم کوز به څوک پاتې. رښتیا وایي زموږ استادو په خاندانونو کې حافظان شته که نشته دی، عالمان شته که نشته، حاجیان شته که نشته دی، مجاهدین شته که نشته دی، نیکان خلک شته که نشته دی، ماشومان چې وفات شوي پکې شته که نشته دی. او څومره د ماشومانو جنازو کې به هم شرکت کړي. د چا په جنازه کې چې د شرکت وکړو هغه وړوکی بدله سفارش کوي. خو چې دې نیت سره مونږ لاړ شو، هغه دغه ته ځان نه ښایو، اخلاص سره زه د خپل د آخرت غم را روان کړم، ځکه د ماشوم په جنازه کې شرکت کوم. نو وجعله لنا شافعا، ای الله مونږ دپاره څه وګرځوه سفارشي. په دغه ځای کې چې د سفارش والا څوک ملو شو، رښتیا وایي چې عدالت کې، کچرو کې، تاڼه کې څوک د سفارش والا ملو شي څومره خوشحاله. په اسپتال کې چې د سفارش والا څوک ملو شي، پرچه دله مخکې راوالي، نمبر ټسټونه دله په وختو کې، دوایانې دله فري راوالي، څومره خوشحاله. مرض خو دله نه شي اخوا کولی که نه، صرف یې منډه درسره وکړه. او سفارش سره څنګه چل به کېږي چې هلته دې وړوکي سفارش وکړو، د دوزخ نه یې بچ کړمه. ډېر لوی عصري دي ده. نو وجعله لنا شافعا، یا الله مونږ دپاره سفارشي جوړ کړه. او سفارشي هم کم کوز نه، مشفعه. مشفعان دا معنا ده هغه سفارشي جوړ کړه چې د هغه سفارش قبول شوی هم وي. ځینې کس خو سفارش وکړي ریجکټ شي، نه مردود شي، نه مقبول شي. یا الله داسې سفارشي وګرځوه، وجعله لنا شافعا ومشفعا، یا الله سفارشي وګرځوه او داسې سفارشي وګرځوه چې سفارشي ټکي ټکي قبول شوی وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. قاری صاحب دا ټکی څنګه دی؟ هولنا دی که هولنا دی؟ هولنا.